او دې چې څنګه هغه لیدلې چې یاره دې خو زه وپېژندم نو دوی دواړه یو ځای لګي شوي دي او هغه په تبر او په بلچه باندې هغه مړ کړی دی. کله چې دوی راغلل د کور دروازه کولاو وه مخکې چې راغلل په کمره کې د ده زوی ریحان چې عمر تقریبا 21 کاله او پیدایشي طور هغه معذوره مو ډېر په بېدردۍ سره وژلی و. هغې کیسې داسې خبرې موږ ته میلاو شو چې هغې زموږ ته لاره جوړه شوه هغې باندې موږ کار شروع کړو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم دین محمد مومن او دا وخت تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهاني. ګرانو کتونکو، د سربند تاڼې په حدودو کې تېر شوي غټ اختر په شپو ورځو کې یو دردناکه او افسوسناکه واقعه پېښه شوې وه چې په هغې کې یو کس خپل سکر ورور چې کوم معذور و هغه د خپل رشته دار ملګري په مدد سره صرف د پیسو دپاره ووژلو او حلال یې کړلو. بیا وروسته پولیس دا څنګه ګرفتار کړلو او د ملزمانو ابتدایي تفتیش کې څه ویلي دا ټول ډیټیل به موږ تاسو له په دې رپورټ کې درکوو. اوس به ایس پي کینټ پریس کانفرنس هم کوي، دغه شانتې متعلقه د تاڼې ډي ایس پي او ایس ایچ او سره به موږ خبرې کوو. راځئ موږ سره. ګرانو کتونکو، دا وخت موجود یم ایس پي کینټ عبدالله احسان صاحب سره. عبدالله احسان صاحب ټول نه مخکې دا ووایي چې یاره دا واقعه څنګه پېښه شوې وه، څه وجه ولې دا هلک وژلی و؟ دا د اختر لومړۍ ورځ وه او د دې پلار چې کوم دی هغه خپل اوښې کره تلو سربند ته هلته قرباني کوله. دا زوی وقاص او د کوم چې د ترور زوی دی محمد هغه هم ورسره تللی. خو دوی چې څنګه قرباني کوي نو دوی واپس دواړه کور ته راځي او د دوی چې کوم د مقتول رور دی دا په دلته په کور کې او د دوی په کور کې د پلار یې چونکې د پیو کار کوي، مختلف ځینو کې دوکانونه دي نو هغې چې دا پیسې دغه شان کچن کې به سایډ ته په یو باکس غوندې وایي کې به ایښې وي هغې دا پیسې راغوښتي دا کوم چې لږ منټلي ډسټرب رور یې هغه لیدلي دي او دوی چې څنګه هغه لیدلي چې یاره دې خو زه وپېژندم نو دوی دواړه یو ځای لګي شوي دي او هغه په تبر او په بلچه باندې هغه مړ کړی دی. که تاسو هغه پکچر کتلي نو هغه ډېر زیات دردناک پکچر دی. لکه انسان د بالکل د انسانیت نه دغه ختم شي چې تړلی و که نه همداسې نه نه دی همداسې مړ کړی و. تاسو که پکچر وګورئ که نه هغه ټول غریب د وینې نه ډک دی. لکه اختر کې که یو طرف ته وګورئ چې خلک نور قربانیانې کوي، نور مونږ وینې تویو د ثواب دپاره، بل طرف ته خلک د پیسو دپاره خپله رور او ترور زوی راځي او هغه هغسې مډر کوي صرف د 10-20 روپیو دپاره چې هغه هم بیا ریکور شي او د خپل کور نه غلا کوي. لکه دا بالکل داسې یو انهونې یو خبره ده چې ډېر ملزمانو ته تاسو څنګه ورسېدل؟ جی بالکل چې څنګه موږ ته پته ولګي چې دغه شان د کور نه غلا شوي سپیسیفیک یو ځای نه پیسې اوچتې شوي نو ډي اس پي صاحب موږ خپل یو میټینګ وکړو چې دا تاسو کوشش وکړئ د دې چې کوم انټرنل خپل کلوز بلډ ریلیټیوز دي که نه هغه انټروګیټ کړئ. هغې کې انټروګیشن کې مختلف پهلو سره موږ ته پته لګي چې دغه 2 کسان پکې انوالو دي هغه هم ارست کړي دي او بل چې علاقتل کوم دی هغه موږ ریکور کړي دي بلچه او تبر او دویم خبره پکې دا ده چې هغه کوم پیسې هغه موږ ریکور کړي دي. د هلکانو چې کله دا ورور وژلی و یو خو سره رشته دار و که نه دي نو بیا هغې نه پس څه سیټ ته شوي و که نه هلته موجود نه سیټه شوي نه موجود او جی ځکه د هغې هغه رنګ یې ورکولو که نه چې یاره مونږ نه دی کړی او دا لکه پردو خلکو کړی او یو قسم د روبري یا د ډکیتۍ رنګ یې ورکولو وله. ابتدایي تفتیش کې دوی څه ویل؟ ابتدایي تفتیش کې همدغه وویل چې دا مونږ د پیسو دپاره دا مړ کړو، مونږ د وپېژندو مونږ هم دا مړ کړو. یقیناً د غټ اختر په ورځ باندې کله خلک چې په قربانو کې مصروف وو په دغه ورځ ډېر دلخراشه وقفه شوې ده چې په سربند تاڼې حدود بره پیشتخره کې کور دننه یو معذور انسان ډېر په بېدردۍ سره په تبر باندې په بلچه باندې داسې په چړو سره وژلی و چې کوم د کور والا کسان دي د کور مالک مشر چې کوم دی حنیف هغه سره د بچو خپل صندوق را دلته د سربند نیر نه تللی قربانۍ دپاره سهار 7 بجې لاړو تقریبا 1 بجه واپسې وکړله. کله چې دوی راغلل د کور دروازه کولاو وه مخکې چې راغلل په کمره کې د زوی ریحان چې عمر تقریبا 21 کاله او پیدایشي طور هغه معذوره مو ډېر په بېدردۍ سره وژلی و. هغه مطلب دی چې په تبر یې والې و، په چړۍ سره یې والې و، په بلچې سره یې والې و او مزید چې بیا وکتل د کور کې پیسې وي نو هغه پیسې تقریبا 25 लाख روپۍ ابتدا کې دا رپورټ وکړو چې پیسې هم اف آی آر درج شولو او موږ الحمدلله په مختلفو ځایونو سره تفتیش وړاندې کړلو. ټیکنیکلی موږ کتلو هیومن انټیلیجنس سره داسې نور که علاقې له کوم داخلي او خارجي لارې د هغې باندې موږ کیمرې هم وکتلې خو دا ټول چې کوم شواهد دي دا مو راغونډ کړو. موږ یو نتیجې له ورسېدو اصل ملزمان نه په اصل ملزمانو کې د دې مقتول رور وقاص او د هغه بل ترور دی محمد دا ککړ دي دواړه نیول شوي دي او هغې نه چې کوم پیسې پټې کړي دي هغه هم ریکور شوي دي علاقه تل څومره پیسې
دا ټوټل دغه ابتدا کې 25 लाख روپے رپورټ کړی وي کنه خو 25 लाख نه یو کې 14,66,000 ریکور دي د یو پوینټیشن مونږ جوړلو او د بل دویم ځکه چې کوم پوینټیشن شوی هغه کې 2,21,000 تقریبا کم 17 लाख روپے د ریکور دي چې د خلالولو تړلې اوس چلے ورسره کړو دا چونکې مزدور او دا نشل په ابتدا کې به غزار کړي په صبر سره وکړو رااله کړو بیا په بنچو سره وولو کنه بیا مطلب په چړې سره کټ کړي دي په بي درد سره وجلو دې چې سوریا خوښه کې سکور چې کورونو مالک کې چاته پته ونه لګي چونکې هر څړې په قرباني باندې مصروف او قرباني کې مصروف او داسې आवाज نه دی اورېدل شوی محلي ولا په البته چې کله د ملزمان واپسی کوله یو ماشومې په ابتدا کې دا وینا و چې دوه کسان دلته ډېر په تیزي وتل دا چې کوم سټې میمړ او دا لګ د غیب شلو کنه بیا د جنازه کې یا رسته بیا راغلو دوی بالکل بیا موقع باندې هم موجود وو د دوی چې مخکې کوم رسومات هغې پکې باقاعده موجود وو خو بعد کې بیا الحمدلله موږ تفتیش دایره د وسیع کړله او اصل ملزمان له ورسېدو اسپیشل د دې عمرونه ډېر زیات کم دي نو دا اساس تاسو یې وایي د قانون کې څه سزا دا خو جبنایل دی بالکل هغه قانون کې د خپل ټیک ټاک سزا ده هغې سره دوی ګوري او لکه جرم د لپاره خدا شي نشته چې ملزم کم عمره دی یا د ډېر عمر والا دی که نه خو بس مطلب یې جرم وشلو کم عمره نو کېږي د هغه تم اطلاع مې لوسه موقع له راورسېدو کور کې حلال شوی ریحان پروت و موقع نه مونږ د دې مشرانو چې کوم والد صاحب هغه سم خبره اترې وکړې په ټکنیکل اسپیکټ باندې هغه هم واورېدو او هغې کې څه داسې خبرې مونږ ته میلاو شو چې هغې زمونږ ته لاره جوړه شوه هغې باندې مونږ کار شروع کړو دې دوران د قاتل رور یو دې دوران قاتل رول لکه موجود نو او د دې چې کوم دغه وه رشته دار محمد د دې د ترور زوی هغه د حنیف سره تللی و چونکې منډی ورځ یې وي اختر نه یو ورځ مخکې اختر په شپه باندې هغې یو څو ګډ خرڅ کړو په 1,20,000 روپۍ باندې او دا محمد هم ورسره واپسېږي کور ته راغلی هغه پیسې دي محمد لږ په مخ کې سنبالې کېښوي د دغې پیسو د لیدو نه پس د دې محمد په زړه کې لالچ راغلی او دغه کار دومره لوی اقدام وشو عمرونه یې دواړه 15 سال عمرونه دي 15-16 سال دي چې کم یې وجلې دې څو دغه 21 سال عمر و معذور و هغه داسې معذور و چې کور کې هر څه نه به خبر و د کور لکه دا شانتي کنډیشن کې و چې د هغې په خبرو باندې به د کور والا هم پوهېده او د هغې کور ته به چې څوک راتله کور به یې څوکۍ وغیره هم کولی شو ګرځېدی به هم شو خبرې کولی شو خبرې به یې کولی شي مور او پلاره ټول رشته داران به د هغې په خبرو باندې پوهېده بله دا چې ده به چا به ور وغیره وډبولو نو ده به هغه کسان چې کوم به ده پېژنده نو هغې ته به یې ور کولاولو دا وروڼو چې ورته ور ډبولې د کزن او یعنې محمد او عباس نو ور ورته کولاو کړی دی او بیا چې دغه سیسټم کړی دا پیسې وغیره چې د کور نه پټې کړي دي کولې نو هغه پې اواز کړی دی چې دا تاسو څه کوئ چې زه خو به سبا له به پلار ته به وایي خپلې یېرې وجلې خپلې یارې وجلې دی نو ډېر بې دردی سره ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وکتله موږ اس پي کیټ ډي اس پي پشتخره او اس ایچ او سربند سره خبرې وکړلې یو طرف ته چې خلکو ثواب دپاره په غټ اختر کې قرباني کوله نو بل طرف ته دوه وخته کسانو خپل پیسو په لالچ کې رشته دار قتل کړلو والدینو ته پکار دي چې هغه په خپلو بچو باندې نظر ساتي دا واجی زموږ د نن ویډیو آینده بعد د نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو تر هغې پورې موږ له اجازت راکوئ د لوی الله په امان